سره په ګڼ شمېر ملګري په پارټۍ کې شامل شوي په ډېر لوی تعداد کې که زه دا ووایم چې الحمدلله د سوونو په تعداد کې په دې تېره میاشت کې د مسلم آباد سپین ږیرو د مسلم آباد وروڼو او د مسلم آباد ځوانانو او کشرانو سرې ټوپۍ په سر کړي دي نو دا غلطه دي حقیقت دا دی چې په ډېر لوی تعداد کې شمولیتونه شوي دي یو ځل بیا زه شکریا ادا کوم مبارکي ورکوم چې د دې نه مخکې کوم ملګري پارټۍ ته راغلي دي او چې چا راوستي دي او چا په جرګې کړي دي د هغه ملګرو خصوصي شکریا ادا کوم او نن الحمدلله یو ځل بیا سپین ږیري مشران زما وروڼه زما کشران دا واړه بچي الحمدلله مشرانو سرې ټوپۍ په سر کړې وروڼو سرې ټوپۍ په سر کړې زلمو هم سرې ټوپۍ په سر کړې او پښتنو بچو هم الحمدلله سرې ټوپۍ په سر ډېر خوشحاله یم د الله شکر ادا کوم ځکه چې نن راسره د الیکشن په میدان کې ولاړ دي سبا ته دې الیکشن کې خدای کامیابي راکړه او سبا ته خدای اختیار راکړه او سبا ته خدای یو ځل بیا موقع راکړه نو چې څنګه راسره نن په دې میدان کې ولاړ دي داسې به انشاءالله سبا په میدان کې راسره ولاړ وي په شریکه به د مسلم آباد انشاءالله یو خواست ته کول غواړم او دا خبره زما ډېره په غور واورئ په غور خاص کر په دې سټیټ چې شاته کوم کشران او مشران موجود دي دې ته به دا خواست کوم چې تاسو لږه خاموشي اختیار کړئ ځکه چې زمونږ نن سبا دا یو مشکلي چې حمایت خان تقریر کو نو ما دا خبره محسوس کړه او اوس بیا په سټیج شوري او لاندې خلک ډېر خاموشۍ سره ناست دي نو یا خو په دې سټیج باندې دا شور ختمول غواړي او یا بیا د سټیج نه راګڼ خلک لاندې کوزول غواړي چې کم از کم کم خلک خاموشۍ سره ناست دي چې هغه خلکو پس خلل او رکاوټ پیدا نشي بهرحال دا خبره نه تما کوله چې ګوره ما دلته وګوره الحمدلله نن چا به پې جرګه کړي که نه څوک بولتلی چا به تپوس کړي چا به ولې عزت ورکړي که نه نو چې څوک وله لاړل تپوس یې وکړ عزت یې ورکړ جرګه یې پې وکړه نو دا د الحمدلله نن تاسو سره د باچا خان په قافلې او په کاروان کې ولاړ دي نو اوس زه تاسو ته دا خواست کوم هغه اخري سر پورې ټولو ته دا خواست کوم زما په خیال تقریبا 19 ورځې پاتې شوې اوس خواست ته دا کوم زه نورې جلسې نه کوم بس دا جلسې الحمدلله ډېرې دي چې کومې وشوې زه نورې جلسې مسلم آباد کې نه کوم او انشاءالله چې خدای ګټه راکړي
بیا به مسلم آباد کې جلسه کوم ځکه چې زه به راځم او زه به مسلم آباد له پخپله مبارکي ورکوم که الله ته منظور وي خو خواست ته دا کوم دا خواست زه هر مشر او هر سپینګري ته کوم دا خواست زه هر پښتون رور ته کوم دا خواست زه هر زلمی ته کوم هر کشر ته کوم تنظیمي ملګرو ته کوم کارکنانو ته کوم پاتې 10-11 ورځې پکار دی چې تاسو په دې ټول مسلم آباد کې کور په کور په پښتنو باندې جرګې وکړئ کور په کور یو پښتون مشر یو پښتون رور یو پښتون زلمی پاتې دی نشي هر چا له لاړ شي په هر چا جرګو کې ځکه چې موږ دا الیکشن د خپل ځان دپاره نه کوو موږ دا الیکشن د خپل ذات دپاره نه کوو موږ دا الیکشن د خپل اقتدار دپاره نه کوو موږ دا الیکشن تش د کرسۍ دپاره نه کوو زما قام زما پښتانه د خپل حق نه محرومه دي زما قام زما پښتانه د خپل برخې نه محرومه دي زما قام زما پښتانه د خپل ترکۍ نه محرومه دي زه د خپل قام د پښتنو د برخې دپاره او د حق دپاره او د ترکۍ دپاره دا الیکشن کوم زه دا خواست تاسو ته کوم چې خوارش او جرګې وکړې پښتانه وکړې چې څنګه الحمدلله په دې میدان پښتانه یو او د پښتنو دا اتفاق او دا جرګې چې څنګه راته ما ووې چې دا د حیدر د ذات دپاره نه دي زما پکار 10 کاله داسې چې څه حالات د دې صوبې دي او په کومه طریقه د دې صوبې حق تلفي شوې ده د پښتنو حق تلفي شوې ده د هغې دپاره موږ دا الیکشن کوو د هغې دپاره موږ دا ستړی کوو زما ارمان دا دی او زما کوشش دا دی چې څنګه یو ځل مخکې 1947 کې پاکستان جوړ شوی 2008 کې زه وزیر اعلی جوړ شوی 1947 نه 2008 پورې آیا زمونږ د دې علاقې څه حال و دا په کوم سړک چې موږ دا جلسه کوو دا سړک داسې و دلته دا چې کوم وومن یونیورسټي او وومن کالج و دا و دیکھو عبدالولی خان یونیورسٹی وا باچا خان میڈیکل کالج او مردان ڈی ایچ کیو نوے ہسپتال مانی چاکار شروع کرو الحمدللہ ددی جماعتون و چرت حکومت خدمت کرو ریسکیو 1122 ایمبولنس او نو کنا مردان رنگ روڈ نو نو چرت یوش پہ تکال پس ہوئی لا خدای رحم کو چې مونږ ته دا شیونه میلاو شو مونږ ته دا شیونه میلاو شو زه وختي اوس دې ځای نه مخکې جبران ټاون ته تللی وم هلته د سکندر خان ورورو د هغې ملګرو پروګرام و نو هلته د زړې روډیا نه مشران راغلي وو زړه روډیا ډېر زوړ کلی دی زمونږ د مشرانو د وخت کلی دی نو هغې ته ما ویم چې پخوا وختونو کې به دلته سو چرته چې جبران ټاون دی ما ته یو مشر وی خان وی روغ سپی خو څه کوي لیونی سپی به هم دې اړخ ته نه راته داسې حالات نو اوس 10 کاله بدقسمتۍ نه زمونږ ضایع شو 10 کاله زمونږ ضایع شو په دې 10 کاله کې
پښتونخوا ډیره ترقي کولی شوه خو ویې نه کړه. په دې 10 کاله کې مردان ډیره ترقي کولی شوه خو ویې نه کړه. په دې 10 کاله کې پښتانه ډېر وړاندې تللی شو خو چا وړاندې تګ ته پرې نه ښودل. لہذا نور خلک به ولاړ دي دې وخت د اقتدار د کرسۍ دپاره. عوامي نیشنل پارټي تش د کرسۍ او د اقتدار دپاره د الیکشن ته نه ده ولاړه. عوامي نیشنل پارټي پیروکار دي د باچا خان بابا او د باچا خان بابا د نظریې او د فلسفې بنیادو د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت. عوامي نیشنل پارټي میدان کې ولاړه ده چې که خدای موقع ورکړه چې اول د پښتنو حق پښتنو وروړي او بیا د پښتنو په خاوره باندې د الله د رضا دپاره د پښتنو د انسانیت خدمت وکړي. نو زه تاسو ټولو نه زه تاسو ټولو ته چې سوال او خواست کوم چې جرګې په خلکو کې زه د دې لپاره کوم ځکه چې رنګ په رنګ لږ صبر وکړه زړه سره لف ته لا ټایم پاتې دی لږ صبر وکړه زه خبره ختمه کړم ځکه چې تاسو به اورئ خلکو چا شیروانۍ تیاری کړي دي او چا واسکټې ګنډلي دي. څوک وزیر اعظمۍ ته تیار ناست دي او څوک وزیر اعلی جوړېدو ته تیار ناست دي. او چې کوم د خلکو بنیادي مسلې دي او د دې خاورې بنیادي ضرورتونه دي هغې ته توجه نشته. ټوله توجه دې ته ده چې څنګه به دې کرسۍ ته رسم. په دې نه دي چې په جیزه ورته ځم او که په ناجیزه ورته رسم خو چې کرسۍ ته ورسم. ما یو څو ورځې مخکې په اخبار کې یو بیان وکړه زموږ د صوبې یو سابقه وزیر اعلی کې دي چې تاسو به پېژنئ د نوښار دی. نو هغه بیان ورکړی وی زه را روان وزیر اعلی یم بلکې اردو کې بیان و ډېر لوی خو یو خدای سره بس انسان سره لوی خوند نه کوي لوی ذات خو یو د خدای دی. اردو کے اخبار کے بیان راغلے ہو چھے کسی کا باپ بھی مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا دا بیان ہو دا خبیئے پا سبا بیان راغے ویچ شل پنزیش آزاد ممبران با زمان مرگرتیا کئی اور زبداغی پا ووٹ مانے وزیر اعلیٰ جوڑے گا. سوک بے مرگرتیا کئی آزاد نو اس آزاد و توین چی رورا لخپل وضاحتو کے ځکه تاسو خو ووټ د بلچا په نوم غواړئ تاسو خو جنډه د بلچا ګرځوئ جنډه د عمران خان ګرځوئ ووټ د عمران په نوم غواړئ او پرویز خټک دا وایي چې که تاسو کامیاب شوئ نو ستاسو په ووټ باندې به پرویز خټک وزیر اعلی جوړېږي او د پرویز خټک په خبره کې لگ غور پکار دے اور ضرورت ہے ولے دا پاکستان دا الیکشن ایکٹ قانون دا وئی چې یو ممبر آزاد پاس شي نو هغه با په 3 ورځو کې دننه یو بل سیاسي پارټي کې شامل دي 3 ورځو کې دننه کوم سیاسي پارټي کې شامل دي چې کوم سیاسي پارټي په الیکشن کې برخه غشت هغه سیاسي پارټي چې کومه پارټي ته باقاعده نخه ملو شي نخه نو کدی آزادو کې څوک پاس شو نو دی اړې پارټي کې شامل دي شي بغیر د یو پارټي نه چېږي کې دي نشي شامل دي او هغه یو پارټي کومه ده هغه یو پارټي چې کوم سره نخه نشته بغیر نخه ده او د پارټي په حیثیت هغه په الیکشن کې برخه نه لري هغه پارټي تاسو ته معلومه راځي هغه کومه پارټي ده بس आवाज د ټیکنالي د دوه درو د پس به بیان راوخی نو
دا خبره زه ځکه کوم چې تاسو په ذریعه زه د خپل قوم خبرول غواړم چې پام کوئ ګورې آزاد ولسو کوټ ورنکئ دا چې په مختلفو نښو ولاړ دي پام کوئ دین چرته دوکه نه کي ځکه که دا کامیاب شو نو چې څومره هم کامیاب شوي دا به میله لګي مثال به خدای مکه د منډۍ فرق به تش دومره چې په عام میله کې څاروي خرڅېږي او په دغه میله کې به دا ممبران خرڅېږي د دوی د ضمیر سوداګانې به کېږي مونږ د پښتنو حق په داسې ممبرانو نشو ګټلی مونږ د پښتنو خدمت په داسې ممبرانو نشو کولی مونږ د پښتنو خدمت په داسې وزیر اعلی نشو کولی چې هغه د ضمیر سوداګر وي د ضمیر سوداګري وکړي او هغه دغه کرسۍ ته ورسي هغه سړی چې د ضمیر د سوداګرۍ باندې دغه کرسۍ ته رسي هغه به بیا د قام وفادار ني بیا د بل چا وفادار دی به د بل چا په اشاره کینی او پاسي نو ځکه خواست او درخواست دا کوم چې ډېر په سوچ سمجھ دا فیصلې پکار دي ډېر په سوچ سمجھ او ځکه زه بیا تاسو ته وایم چې د 10-12 ورځو کې به هر چا له ځان رسول غواړي او د 8 تاریخ دپاره به خپل مکمل تیاری کول غواړي ما ته پته ده زه بچې ټولو له جواب در کوم چې خبره مکمل کوم ما ته پته ده چې ډېر وخت وشو چې بیا چا د دې اجرو او جماعتونو خدمت ونه کړ ما ته پته ده چې ډېر وخت وشو چې زمونږ دا هسپتالونه نیمګړي پراته دي ما ته احساس دی چې ډېر وخت وشو چې زمونږ په دې روډونو باندې دا لایټونه نه بلیږي ما ته احساس دی چې ډېر وخت وشو چې په دې صوبه او په دې مردان کې منصوبې نیمګړې پرتې دي ما ته احساس دی چې ډېر وخت وشو چې زما ځوانان بېروزګاره دي بېروزګاري کمه نه شوه بېروزګاري سیوا شوه ما ته احساس دی چې په هره علاقه کې یا د ګیس مسله ده او یا د بجلی مسله ده چرته د سکول مسله ده چرته د کالج مسله ده چرته په یونیورسټۍ کې تکلیف پیدا شوی دی چرته په هسپتال کې مسله پیدا ده پښتنو مشرانو ظلمو ځوانانو کشرانو هغه قومونه ترقي کولی شي چې کوم قومونه بیدار او متفق دي تاسو نه زما دا یو تقاضا ده چې په دې قوم کې به اتفاق او بیداری پیدا کوي او د دې لپاره به ملا سره ملاتړ کوي د دې لپاره ټول تاسو او بیا به په 8 تاریخ ښه په اتفاق دا قام روباسي ان شاء الله بس دغه سره ستاسو ذمہواری ختمه دا غې نه پس که الله تعالی اختیار راک او الله تعالی موقع راکړه نو ان شاء الله دا غې نه پس بیا بسکو یو ځل به بیا مردان آبادو په شریک ان شاء الله بیا بسکو یو ځل به بیا په دې سړکونو باندې رڼاګانې بلو ان شاء الله که خیري بیا بسکو دا هسپتالونه به روانو او مکمل کوو به بیا به څه کوو نورې یونیورسټۍ به جوړوو بیا به څه کوو ځوانانو له به روزګار ورکوو بیا به څه کوو بیا به انشاءالله د مردان د ریسکیو 112 دپاره بې شماره نوې جدید امبولنس راولو ځکه چې شته زړې شوې بیا به څه کوو یو ځل به بیا انشاءالله د الله د کور د خدمت سلسلې آغاز کوو انشاءالله که خیري بیا به تش نوې مردان نه جوړو بیا به انشاءالله په شریکه نوې پښتونخوا جوړو انشاءالله که خیري آباد پښتونخوا آباد پښتونخوا
دا ځکه زه تاسو ته وایم چې ټول تاسو یې ټول که نه د دې مشرانو د دې سپینګیرو دعا او رهنمایي تش زما د دې لپاره نه پکار چې حیدر دې ووټ والي دغه لپاره مې پکار ده خو تش دغه مې نه پکار د دې ځوانانو مرسته او دا نارې او دا جذبه زما تش دې نه پکار چې زه ووټ والم او د اسمبلۍ ته لاړ شم نه د دې سپینګیرو دا دعا او رهنمایي او د دې ځوانانو دا جذبه دا که خدای موقع او اختیار راکړ دا بیا زما د دې لپاره پکار ده چې مشران راته دعا کوي او رهنمایي کوي او ځوانان را سره په شریکه د مردان خدمت وکړي انشاءالله. الله ته منظوري نو انشاءالله دې نه پس چې په اجتماعي شکل کوم موږ ملاقات کوو هغې پورې به انشاءالله فیصلې ټولې شوي انشاءالله انشاءالله خو زه به بیا دا ووایم چې زه د مسلم آباد د تنظیمي ملګرو د کارکنانو د ورکرانو د مشرانو د خپلو وروڼو د ځوانانو د خپلو کشرانو د خپلو بچو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دا تیر یو میاشت کوم ستړی او کوم کړاو وکړ او انشاءالله دا مې تمه نه ده بلکې دا مې یقین دی چې را روان 12 ورځې به هر فرد خپل ذمہواری په صحیح طریقه انشاءالله سرته رسوي کوي انشاءالله.